الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمند مسلمانانو په کورونو کې ناستو فردنشینو خويندو میندو، د وخت په مناسبت سره زمونږه بهترین عالم دین حضرت خطیب صاحب حفظه الله چې امت ته د کم درپیش مسائل داغي ضرورت دی نو داغي وضاحت چې په معاشره کې زمون په غم خادو کې رسم و رواج شرکیات او بدعات مونږ ځان د دین او ساتو قران کریم سره مونږ خپل تعلق مضبوط کو او چې کوم زمون د اتفاق د اتحاد او د وحدت او د یووالي زیونه دي چې مونږ هغه آباد وساتو. ډېر ښایسته خبرې دي او کله چې په معاشره کې په علاقه کې علما دا کردار ادا کوي د مسلمانانو د یووالي د اتفاق او اتحاد سوچ کوي، هغه ته الله وجود ور کوي او الله رب العزت دې داسې علما چې هغه رد بدعات کوي، رد رسمونو رواجونو کوي، رد الله دې داسې عالمان نورم سیوا کوي. محترمو، د هدایت الله سے معشوم بچی صفوان ختم کړو. خطیب سے مالم دعوت راکړه چې تاسو به ختمو کې دعا به وکې. خطیب صاحب چې کوم خبرې وکې نو داغې نه رستو د نورو خبرو څه ضرورت پاتې نه دی او رزم د جمعې ده. زمونږ د مشرانو یو ترتیب دی، وای تاسو چې راغون شئ چې د مجمع تشکیل وشي ښه نو بس مختصر تشکیل وکاو، بیا به ختم او دعا کو. خو دا مرګري لګ لګ رانیزدو شي ایماندار. محترمو، معشوم ختم دی، ختمونه خو سبا تر دبکړه مدرسه کې دي، تاسو لبا علم وی زکه چې مونږ د ملګرو توی دی دا چون کې زمونږ د دبکړه د مدرسې گاوند دی او تاسو د کلی ګڼ معشومان التسبکونه وی نو پتا سو باندې دا لازم دی چې مونږ سره به تاسو په ختم کې شرکت کوئ. نو سبا 2 نه 3 پورې به ان شاء الله خطیب صاحب تم زمونږ دعوت دی، مونږ ولا دعوت نامه را لګلم دا انور سونه دې علاقې مسلمانان زما د आवाज اوري تاسو به سبا مونږ سره په ختمونو کې حاضرېږئ ان شاء الله. خو هم دعوت مو منظور دی کنه. بل محترمو، د هدایت الله سے بچاحت دا او چې مونږ د چم گاوند او مونږ دلته کې د خطیب صاحب مشورې سره داسې ورکوټه غونتا پروګرامو کو نو دام د خوشاله خبره ده د خپل امامانو مشورې سره چلیدل دي کې برکتی او د دې ډیر زیات فواید دي. بعض علاقو کې زمون په دې مسلمانانو کې داسې مسلمانان دي چې دا غینه د خپل امامان سپېمو تراغلي د دې قرآن پته نشته او بعض عوام الناس غي امامان ته د سر ټکي. هغه علاقه کې امام صاحب هغه کبکلا یو رکعت وګه دکو کنه نو یو 2 مشرانو ولکه دا دونه وګد مونږ
نو که چېرته به یې لنډ وکړو هلکه نن خو پکې په لنډو راته وځو. هغه امام صاحب ته سپېمو ته راغلی و. هسې څه مو خیال دی داسې امام چې مونږ او تاسو ته د الله په کور کې د پیغمبر په مصله ولاړي، د پیغمبر وارثي، چې هغه زمونږ نه تنګ وي، د ده زړه نه مونږ ته دوا وخېږي، دی به 5 وخته د زړه نه مونږ ته عذاب خېږي. الله اکبر کبیر. نو یو ورځ امام صاحب ماښام مونځ ته مخکې شه چې ولد دوالین یې ووي که نه، اوس سوچ کوي چې خدایه کوم صورت ووایم. دې ولد دوالین نه وروسته وایي ایماندارو په عبسه وتوله مسمې راځي او که نه بل صورت پکې ووایم، په مانځه کې ورته وایي. دا یاد ساتئ محترمو. د دې علماو دې ته به مونږ او تاسو دعوت نه ورکوو. اوره دې تبلیغ مشران هم وایي که نه، تاسو به عالم ته دعوت نه ورکوئ. استاد یې روزې ته لاړ شه، شپې جمعې ته لاړ شه، سلام وکړه، دعا درخواست ورته وکړه، که عالم سره وقت ګزاري ورته مخې ته کېده. دې صوابې ته یو علاقې ته تللي وم، هلته مې یو مولوي صاحب ته ویې مقتدیان دې څنګه دي؟ ما ته وایي مولوي صاحب غږ مه کوه، هر فرض مانځه پسې لاس پورته کومه او سوال ورته کوم چې یا الله زما د مقتدیانو کور د مصیبت نه خالي نه کړي. وایي څنګه دعا ورته کومه؟ لږ راته ووایه چې زما د مقتدیانو کور مې دا ولیږي. ما ته وایي مولوي صاحب لږ راته ګازاره کړې ښه، مقتدیانو ما ته لږ ګازاره کړی دی. مې هغه څنګه؟ چې جمع داخل شي که نه، نو په دې جمع کې دې خپل بچي ګاډي ته نه ډک کي او پلانکي بازار ته بوځي او هلته کې لوی د کمبلو او د بنینونو غټ دوکانونه وي، نو هلته ورته اعلی نه اعلی بلوزرې والي، ډانکارلیس بوټان ورته په 8000 روپۍ والي، په 2500 روپۍ ورته یو جوړه جورابه یو والي او ګرمې ټوپۍ ورته والي، او چې واپسې کې راشي نو ماله 200 روپۍ جیب کې واچوي، وي د جمعې یا د شورو په میله کې به بچو ته په کباړ کې هر څه والي ښه، نو ماله 200 روپۍ راکړي او خپله 5000 او 6000 روپۍ 10000 روپو پورې په یو ماشوم خرچه وکړي. نو یې ډېره نه سم ګازاره کړې، ځکه ورته ازار کومه. زمونږ د نیسه د مفتي صاحب تاسو به پیژنئ، مفتی مسلم صاحب حفظه الله، د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب خلیفه دی او هغې سره نایب مفتی ملته پاتې شوی په دارالعلوم کراچي کې، خصوصي شاګردان. زه یو ځای ته لاړم، نو یو حاجي صاحب عام کس و، یاره 8 بچي یې مفتیانو ښه 8 بچي، چې ډېر لوی سعادت نه دی یار په خاندان کې. الله اکبر. ستاسو د علاقه د الحمدلله امزاحان که وړه علاقه ده، خو ډېر علما دي پکې، الله دې نورم سیوا کړي. بیا خطیب صاحب خو زمونږ سبکیم دی، ګجرات ته به مونږ یو ځای سبکونو ته تلو، زمونږ استادان تقریبا یو دي، څه پکې وفات دي، الله دې مغفرت نصیب کړي، څه پکې ژوندي دي. بیا زمونږ او د دې د کال سفر هم یو ځای شوی و. نو محترمو مسلمانانو، د نیسه د مفتي صاحب زه ورته سم وزیرېدم چې هسې په غون کلي کې یو عالمي غون علاقه ورباندې یو وي. دا ایمان صاحب ګوره حدیثو کې راځي که نه چې هر نبي ګډې بیزې سرولي دي. دې کې حکمت څه دی؟ دا ګډې بیزې چې دي نو یو خو په دې کې مسکنت دی، داسې غریب غونته حیوان دی، او دویم دا دې ګډو بیزو کې یو شرارت هم وي. زمیندار کاکا یا هغه کم کس چې ګډې بیزې سره یې هغه ورته ناست دي، نو دا پردي فصل ته ووړي، دې ورپسې اخوا ورمنډه کړي، د هغې نه یې راواړي، نو دا بیزې دې خوا بل پټي ته ووړي، دې ورپسې هلته منډه وایي راوایي. نو د پیغمبرانو امت کله دې خوا ځي، نو کله دې خوا ځي، نو دې ورپسې منډې وایي راوایي. دا نه کوي چې لته ورته ورکړي چې اخوا شې رک شې، ځکه د نبي په زړه کې رحمت وي، د نبي په زړه کې یو شفقت وي. او بیا اخیری پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ابو رحمت للعالمین کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، ابو اروح مغموم خا احادیث کرازی له عزیز کعزیز المرجل، سینې به د کټوې غونته خودکار کو. کله کله د نبی علیہ السلام د شپې په عباداتو کې قدمونه خپې به وپړسېدې حتی یتورط قدماه. نو دا علما دا خو د انبیاء وارثان دي، نو دیم کله یو تن اخوا منډه کي، نو کله بل اخوا منډه کي. دی کوشش دا کوي چې دا خلک د الله دین ته راشي، د الله کتاب ته کیني، د الله د یووالي مسله دې زده کي.
د نسدي مفتی صاحب زه خو ته وزیریدم چې یو سړی دی عام تن دی څه کارخانه‌دار نه دی لوی بزنسمین نه دی او په دې یو کور کې اته بچي دي نو ما ځان جوړ کړی ما ته تپوس کو چې اجي صاحب ستا دا اته بچي دا تهجد نه قضا کې کدا سو کو ته دعاګانې کې دا تاسو ته کم یو عمل کې چې تا ته په یو کور کې الله ستا اته بچي مفتیان جوړ کړی دي وی غراته مفتی صاحب نور سکار می نشتا او مونږ په خپل کور کې 15 نفر یو 15 کسان یو نو چې اوس جمع داخل شو چې زه 15 جورابې راوړم نو 15 جورابې نه راوړم 15 سیټه 14 سیټه راوړم یو پکې د استاد برخه نو کله چرتا کور ته 15 دانې بنینونه راوړم نو 15 نه راوړم مونږ کسان 15 یو او که زه غوړي چینی دال څه سبزي وغیرہ راوړم نو زه دا 15 نه راوړم د 14 تنو راوړم دا یو سم پکې د استاد ځان سره د کور پر دي صاحب دا یاد ساتي چې د کوم خلکو پرړ کې د علم د علماو د مصلی د منبر د محراب د پټکی قدردانی دا هغه ته الله په خاندان کې دیندار او عالمان پیدا کړي ادا په ګوره برداشت کوو د یو بل کمی کوتاهی ګوره دا امام او عالم دا خو پیغمبر نه دی دا خو فرشته نه ده کله غون ته چرته امام په کڼاوه کې کوچ نو راشه کتاو دیږي بس بیا بس ته دی وته خیر کی چې موبایل وسره لینو کری موبایل ته ورکی الګو وګوره په تنګي دی کې استاد دی او قاری صاحب دی او مولوی صاحب دی او امام صاحب دی او دا چل دی او دا چل دی دې پیړی خی الله اکبر کبیره دا پیغمبر د وارث باره کې دا سوچ لري نو یو بدا ټول عزم کو وادب کو چې د خپل علماو د خپل امامانو با د ځان خیال زیات ساتو وخمو دا کړه ان شاء الله د خپل نوړې به سره شریکو او د خپل امامانو د خپل عالمانو دغه کمی کوتاهی به اګنور کو هغه ته باندې ګورو هغه جانې او الله جانې هغه د خپل رب سره معاملې ده تخپل جماعت خدمت بکو د منبر محراب خیال بساتو د دې وجه صدا وجه دا د محترمو چې نن سونه کفري دنیا ده کنه دا دینی مدارس د کفري دنیا ټارګټ دی تاسو ګوره هغه رس په یونیورسيټي کې یو پروفیسور صاحب ګډ شوی کنه تاسو وکړئ څوک ګډ شوی چرته د خلک غږ نه کوي که چرته امام صاحب معشوم ته 2 ډبه ورک ته مقتدی ته غوسه وکا نو دی بیا چې کوم ځای کې نو دک امام ټارګټ دی دک امام ټارګټ دی پروفیسور صاحب ګډ شو څوک ول دلایل ګوري نه دا خو سي دړه مستی پیرالو دا خو سي جنګي ورته ناس دی زمون په ملک یونیورسيټي الله اکبر کبیره دک ډمان پیدا کړي دیو ته بیا کلچر وای دستور ورته وای چې دا زمونږه ثقافت دی محترم دا یاد ساتي مونږه مسلمانان یو زمون ثقافت زمونږه کلچر دا به اسلامیک وګوري ها چې ته ځان ته مسلمان وې کنه چې ته وې چې زه مسلمان یم او ما کلمه ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله چا چې دا کلمه ویلې دا کدا د مشرق دی او کدا مغرب کدا شمال دی او کدا جنوب کدا دیوبند دی او کدا بریل کدی دا پښتنو نه دی او کدا پنجابیانو نه کدا عربو نه او کدا عجمو نه کلمه ویلې دا عقیده سیدا عمل د سنت برابر دی دا خپل مسکو مسلمانان دي او د مسلمانانو ثقافت د مسلمانانو هر څه دا به اسلام مطابق ګوري دی به الهی کامیابی محترمو د صفوان معشوم ختم دی په هغه مناسبت سره مې یو آیت لوستیو الله فرمایي دا قران می نازل کړي او دا قران شفا ده دغه د زړه د مرزونو شفا ده په دې ځل کې بغض راځي حسد راځي تعصب راځي ضد راځي عناد راځي منافقت راځي تکبر راځي دا قران دغه علاج کوي ښا ورنزل من القران ما هو شفاء د ظاهري مرزونو د پارم شفا ده بدن دی خوږي قران وایا نوري بیماری دی فاتحه وایا ځان ور باندې موا او دا رحمت دی د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا ظالمانو تدا نورم تاوان سیوا کوي او نبی علیہ السلام فرمای القرآن حجت لك او عليك دا قرآن بتا د پاره یو سرټیفیکیټ
یو رڼا، یو حجت. دا قرآن به تا سره قبر کې مرګري، په صراط مرګري، په میدان محشر کې مرګري. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي اقرأوا القرآن. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی، اقرأوا القرآن، قرآن لولې، فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. دا قرآن به د قیامت پر خپل دوستانو ته شفاعت کوي چې چا قرآن سره د دوستۍ لاس ورکړي. ښا نو نن نفس با ځان ته په خپلو دوستانو کې قرآن کریم د ټولو نه نږدې دوست ګرځو. وخمو ته کنه دوستی به چا سره کوو؟ قرآن سره. خو دړه د خلاصه ګورې داسې هغه سیلفش والا دوست نه، په دوستانو کې یو خودغرضه دوستی که نه، یو بې وفا دوستی چې ته ورته وایې راځه د شپې بخار دی هلته کې ځو، هلکه چا سره مې شه جګړه کړې راځه کار دی او تقاضا مې ده او دا ده او دا، چې ورته سبا ته وایې راځه هغه ځای کې واده دی او میخ یې پکې لاله کړې، راځه چې ځو مړه جوړه جوړه به ګرځو خرچې به کوو. دا خو خودغرضه دوست دی، دا خو بې وفا دوست دی، دا خو د پیو مجنون دی. نو اے محترمو، قرآن سره به د نن نه بعد اوسه پورې مو سره ګوري دوستی نه ده کړې. ښه نو چې قرآن سره مو د دوستۍ لاس ورکړه، غاړه مو وله ورکړه، بیا به غم کې ګورو استاجي ته به راځو چې خطیب صاحب دا قرآن زمانه په غم کې څه مطالبه کوي، دا ډول پکې روا دی، دا ډک پکې روا دی، ګډا پکې روا ده، قرآن څه وایي، سنت څه وایي. دا غم را باندې راغی، په دې غم کې به دا درې ورځې خلک دا دیګونه پخی روجې به پخی، دا پکې روا دي. بیا دا جمعې او ماښامونه څلوېښتې او کلیزې پکې روا دي، دا قبرونه پخول پکې روا دي. دا به راله بیا دې رهنمایي کوي چې او قرآن دا وایي او سنت دا وایي. دا به د قرآن کریم سره دوستی. نو نن به د الله په دې کور کې دا عزم کوو چې دا قرآن به زما دوست وي او هم نشینی اگر قرآن سے ہو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. نو القرآن حجت لک او علیک، یا به دا ستا خلاف ګواهي ورکوي چې ربه زه خو تا دې ته لیږلی یمه، زه خو نوم راغستی، زه خو شاته غورځولی یمه. او بیا به د قیامت پر ورځ نبي علیه السلام هم الله ته وایي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله رب العزت ته دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کی. حضرت خطیب صاحب ډېرې ښایسته او ناشنا زړه پورې خبرې کوونکې، خو قسم په الله ډېره مزه راکړه. نن د مولا په خولې د رد د بدعت نوم نشي راتلی، نن د مولا په خوله رد د شرک څه کوي، د شرک د لفظ په خولې نشي راتلی. تاسو ته کولو کولو ښکارا د دې ټولو خبرو تذکره وکړه. د اتفاق اتحاد صفوان ماشوم براشي هغه لا اخیری صورت وایو، بیا دعا کوو د جمعې مبارکه ورځ ده. صفوان او عثمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مبارك شيخ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رب ذوالجلال سموه سمو اورید مونږ ته په دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. رب دې بچو ستا د عظیم کتاب په دې وړو کوکو باندې لوستلی دی. اے ربا د دې په دې حرفونو زور زیر باندې تاسو نه ثوابونه مقرر کړي. د دې د والدینو د نیا نیکه د خپلو خپلوانو چې چا دې سره تعاون کړی دی، د دې د استادانو د والدینو د استادانو دای په کیسو کې ربا دلته زمونږ د مشر ورور حضرت خطیب صاحب ډېر د مینې محبت پیغامات مونږ ته راکړه. ربا دا زمونږ په عمل کې راولې. اے ربا زمونږ د زړه د نفرتونو نه، د بغضونو نه، د حسدونو نه پاک کې ربا زمونږ مساجد آباد کې مونږ اتفاق اتحاد راولې. ربا دا څونه مسلمانان راغلي، دا علما راغلي، قاریان راغلي، د لرې او د نږدې نه راغلي. اے رب ذوالجلاله زمونږ دا راتله د خپل رضا د پاره سبب وګرځي. اے رب ذوالجلاله زمونږ راضي شي. اے رب زمونږ مخه پکېږي، زمونږ صلاحیت، زمونږ مال او بدن د خپل رضا د پاره استعمال کې راولي. اے رب ذوالجلاله مونږ ته تر هغې مرګ مه راولي تر څو چې تا مونږ ته خپله کامله رضا دې نصیب کړي. اے رب ذوالجلاله زمونږ خاتمه په ایمان سره کې د حاضره مجمع کې د نارینهو په کورونو کې د زنانو خویندو میندو رب د دې د زړه جایز تمناګانې پوره کړي. اے رب ذوالجلاله کوم بیماران دي شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي. اے رب زمونږ د دې علاقې یا په تمامه دنیا کې څونه مسلمانان وفات شوي دي هغه جان ورله ښایسته کړي ربه. اے رب ذوالجلاله د چا اولاد نی نیکان صالحان اولاد ورته ورکړي. اے رب د چا اولاد شته نو د سترګو یخوالي کې ورته نیکان صالحان کړي. ربه زمونږ په زړه کې د مساجدو، د مدارسو، د علماو، د پړکو، د دیندارو قدر پیدا کړي ربه. اے رب ذوالجلاله زمونږ ګناهونه معاف کړي، زمونږ لازشونه خطایانې معاف کړي. ربه د کومو ګلالو بچو ستا عظیم کتاب اختتام ته رسولې په دې باندې خپل خاندان خوشحاله کړي ربه. اے رب ذوالجلاله د قوم معماران یې وګرځئ. سبا د زمونږ د مدرسې د اجتماع را روانه ده ربه د امت دپاره د خیر ذریعه وګرځئ، د هدایت ذریعه وګرځئ. یا ربه مونږ د هر قسمه شرور و آفاتو نه محفوظ کړي. زمونږ د تمام مسلمانان د تاڼو، تحصیلونو، هسپتالونو، کچرو، عدالتونو نه محفوظ وساتئ. د چا په کورنۍ کې خفګانونه وي، دشمنۍ ربه هغه خفګانونه، هغه دشمنۍ په خپل فضل و کرم سره ختمې کړي. ای ربه د ښځې خاوند، د بچو، د والدینو په منځ کې څه خفګانونه وي هغه خفګانونه یې ختم کړي ربه. کورونه یې د جنت نمونې وګرځئ ربه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ټولو ته